رنګي دا چې دا ولته سری دې ته احمر هم ویل کېږي دا خالص غنم رنګي او د سروال په مابین منافات ده جسیم غړیو احمر نو جسیم د دې بدن او جسم دا مضبوط او ډېر مضبوط واټواله او جعل رأسي ګورګوتی وختان والو وختان کې ګورګوتی والو دا څه نو اعور العين او يريد ترجواله ان عينه سرقد دي عنبة طافية وينك بشاند انگور داني وچاگا بحر راولي دست کاردلا لتانگور داني قلت من هذا موعدا سوء قالوا الى الدجال لا قرب الناس به قريب خلق تقريبا شبعا ومشابهات كذا ابن قطن دي تقى ابن قطن عبد الله ابن قطن دي جاهلیت کے مشیرو اور یہ بدن میں سڑے دې سړي سره ډېر مشابه وای وفي قال حدثني وهل قال حدثنا رجل كل كذا قال حدثنا عبد العزيز وما في ثلاثه عن الله في قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشرك في ما كان يريد التحيه او قريش تسالوني ما تسالني ما نتقول عن مصرايا المسير زمانا عن مسير كذا لنا دې مطلب تاسو فسالتني تاسو زمانا عن اشياء تاسو مطلب من بيت المقدس دې بيت المقدس لم تصبحها ما تدايا نو ما تاسو بيت المقدس وتاسسون ماذا يا الله نفكرت قربة وذا رمضان شمپدا رمضان ما کولی تو مسلو اتو چنه رمضان شیخ مثل دیبان هرگز دا رم دارا بانجرا نویر خفش چتا چلو دی زمانه تپوس کئی او اسمات دا معلومه نده بیت المقدس مناویس رنگ سره دا تپوسنجران داو بیتاسی نو قال نبی السلام فرفعه الله لی وشكل تبارك وتعالى ما نرى بيت المقدس انظر اليه ما قتل بيت المقدس دا معنا دا چلا تبارك وتعالى حجاب وقدم ما بيت المقدس کی جبار تدري تقبر وخلق خبر ورما حجاب کو بيت المقدس ته قتل انظر اليه ما يفعلوني لسان نبر زمان شنو تعالی الا ام بقتهم به ما خبر پدې باندې ورکولا ما وکړلې چې دې وته پوس کولا نو ما په خبر ورکولا وقد رايتني بشاهد بن ذان درا مولد ذان درا في جماعه من الانبياء جماعه الانبياء عليه السلام کې فاذا موسى عليه السلام قائم ولا يسلم دي کولا موسی عليه السلام قائم دا ولا يسلم دي کولا او یا عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام مدار چې موسی علیہ السلام من کوله کوم کله په معنا د دعا او ذکر سره هم راځي هر یو واحد حقیقتا موږ ونه کې دعا ذکر واجب خدام د اعمال او اخرت نو موسی علیہ السلام څنګه موږ کوله چې په خبره او نبی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام سے امامت کو لے کر نبی موسی علیہ السلام دې ته خبر کې معنا دا چې دا په بیت المقدس کې نبی علیہ السلام پس اقتداء نه کوي الته حاضر نو او بیا پیغمبر علیہ السلام چې اسمانونو تلا په اسمان کې الته موسی علیہ السلام سره ملاقات موسی علیہ السلام مرحبا ویل د منځونو کبیر دلته لیدلې په خبر کې مونږ کولا بیا په بیت المقدس کې ټول انبیاء علیہ السلام راغلي اسمانونو تلا موسی علیہ السلام د اسمان کې ملاقات نو خبر کې څنګه مونږ کولا دې جواب راځي چې موسی علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام په خپل قبر کې تفیق الاحمر کې التویل موسی علیہ السلام درنه
دا هغه زمانہ وخت چې پیغمبر علیه السلام د برخه کړي اسماني دې په لار کې چې نبی رسول الله بیت المقدس ته موسی علیه السلام بیت المقدس کې ملاقات سره وشو. موسی علیه السلام د نبی رسول الله مخکې د دې جسد بیت المقدس ته حاضر شو. هغه نو وروسته چې پیغمبر علیه السلام اسمانونو ته لاړ، موسی علیه السلام مخکې اسمانونو ته ختلی، پیغمبر علیه السلام مستلام او الکه د اسمانونو کې د پیغمبر علیه السلام او د موسی علیه السلام ملاقات. د دې په مابین کې څه منافات او دانش ذکر وایي چې قائم مسلم پیدا رجل یو سړی او ضرب معتدل سړی چې عادل د دې ویستانو کې ما نشان ته ورغو دی او انه من رجال شنوعتا نو وایي چې دا هغه شنوع په ویلي یمن خلقونه موسی علیه السلام دا سره مصطفی وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِشَكْرٍ يَوْ نَاصَرَ قَدَمُ خَامُشُمَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ علیہ السلام سره قائم ولاړ یوسل کولا او الناس به شبحا ډېر قریب عیسی علیہ السلام ته مشابهت کې دا او المسعود ستویلي دا ډېر مشابهت لري د موسی علیہ السلام وَإِذَا نَاصَرَ قَدَمُ خامُشُمَا ملاقات شری ابراهیم علیہ السلام سره قائم ولاړ يصلي من کولا منلی دا کولا او اشبه الناس به او غیر مشابه ابراهيم عليه السلام سره صاحبكم تاسو صاحب دی یعنی نفس مرادان د نبی صلی الله علیه وسلم ده فحانت الصلاه نو قریب وقت ماندو فاممتهم اور دل مدید بار امام وقت ماندرا نبی صلی الله علیه وسلم امامتی ماحول فلما فرغت الفارغ من الصلاه امامنا قال خيرا يوكت ویلیام قال مالك لذا مالك صاحب النار د جهنم د هغه خازن دی فسلم عليه السلام واشوق التفت اليه مالك هو کله په قصد سلام باندې فبدأني بالسلام نو هغه مخکې شما باندې سلام باندې د کجاري تعلیم د مقام وکړو زما سلام په دی باندې هغه مخکې شما باندې سلام دا وایي معنا حالت د خازن سره نبی سلام چې هم زما ملاقات وایي وبه قال حدثنا أول رجل قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا مالك بن إسحاق قال حدثنا ابن مالك وزهير بن حرب جميعا عن الزبير بن مالك والفضل بن قال ابن مالك حدثنا قال حدثنا مالك بن مالك عن الزبير بن عاصم قال حدثني مطرف عن ابو بكر یو خدا طلحه او ابن مصرف زبیر طلحه نو دا تابعین او دا ټول کوفی د اصول تابعین دی او دی وړه په یو علاقه د اصول نو قال لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه إلى سورة المتاوية ويا رسول المنتهى في السماء السادسة لا پشپد مسمان کلا سورة المنتهى لا پشپد مسمان إليها دي سدريتا ينتهي ما يعرض به انتهاء رسیږي ما شيء يعرض به من الارض هغه خطر کیږي په دې باندې د مخینه د انتهاء لري یعنی چې کوم خطر کیږي په دې سره د اعمالنا د ارواحنا چې هغه قائم او ثابت وي د جهاد شکرانه د انتهاء دي فيقبض منها نبيدا خلق تولشي منها لجفرة المنتهانا سدرة منتهانا يعني أغسطلشي من هذا چانه د اعمالنا د دې سره منتهان د اعمال اغسطلی شي او دې روایت کراله چې صدر منتها په السماء السادسه دا په شپږم اسمان کې دا مخکې روایت کې کوم حدیث ده انس رضی الله تعالی عنہ هغه کې دا راغلی چې وم اسمان نظر فوق السماء السابعه دوم اسمان نظر او دې روایت کراله چې دا په شپږم اسمان کې صحیح ده چې دا وم اسمان نه راغلی لیکن بیا په دې روایت کې چې دا چې شپږم اسمان کې نه نو بیا جمع کیږي هغه ذاتي چې تر منتها دا خوري راغلی جدي دې دا شپږم اسمان کې دی
او بر تلدا او بیا نور ونا غټواله د کوم اسمان کې د کداړي راغټل نو دیو جن خلیل رحم الله غدا وای چې سیدۃ المنتهى د کوم اسمان کې اسمانونه او جنت دې ټول باندې د سدرۃ المنتهى د لري ونی आवाज سوې دومره واټه چې په اسمانونو باندې هم د دې سورې ده او په جنت کې هم د دې دا سورې او قاضیات رحمه الله و چې دا دوه نیګرونه فرات او نیل د اصل د سدرۃ المنتهى نه راځي معلومیږي دې اصل څه مکه ده او بیا کې دې چې اصل مکه کې او دې نه لاونه برکت دې اي به نور معظم دې ونه و ام اسمان نه بردا ذکر دې راټه دومره مضبوطه ونه ده نو اسمان نه بردا دې چې شپږم یا مکه کې نه یو اسمان کې او نور ونه د الګ و الیها سدرۃ المنتهى ينتهي ما يهبط به ينتهي انتهاء لما الاعمال يهبط به چې اذنا یوبتو چې دول کولې چې په دې کرامین کو کې هاته باندې چې هغه وحده احکام نازله من جهت علیا چې د پاس راځي واغ انتها سدرۃ المنتهى راځي انتها راځي ما د احکام یوبتو به چې دول کولې چې په دې باندې من کو کې د برنا د پاسنه د چانا د پاسنه چې کوم احکامات دي اگر دې انتها په دې باندې راځي ته خود منها اغسل شي دې اعمالنا قال نبی صلی الله علیه وسلم یکشف سدرۃ ما یشاء یا وقت یا چې پټ کړي و دې سدری لرا ما هغه انوار او تجلیات یکشف چې پټ کړي و دې سدرۃ المنتهى لرا قال نبی صلی الله علیه وسلم فراش من ذهب دا پروانه وی مل خانو من ذهب د چانه د سرو زرنا د سرو زرو قال دا چې مخکې روي کې دارا د تمیم ذهب او التوي فغشيها الوان نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم متحدا الوان پټ کړو ما ادري مالیا ما ته پته نشته چې دا څو الته نبی صلی الله علیه وسلم ذکر دادل نه ما ته نه نشته چې سدرۃ المنتهى چې سشي مزینه کړو خیر کړو پټ کړو دا څو ما ته پته نشته او دلته نبی صلی الله علیه وسلم فراش من ذهب دا پروانه ملخانو د سروزرو پروانه د سروزرو ملخانو دا سدرۃ المنتهى باندې اتلو څوک دا څوک برا څوک کټه دا وته ګرځي نو څه جواب وکړي چې دوالو روایتونو په مابین کې تعارض او تضاد اگر دا دلته پیغمبر اسلام په غشیها الوان کې تعین نه کوي نو دې کې اراده د ابهام تحویل تعظیم ته نبی اسلام اشاره اگر کدا معلوم وو نبی اسلام وی چې دلته مجمل ذکر شي تعین ونشي دې کې تعظیم ته اشاره دې مثال داخله لکه د فرعون متعلق قرآن حکیم کې الله غشیه من اليم ما غشیه غرق د فرعون دلاله وو هغه وو چې فرعون ده اوس الله ویل یو کس سرګدو لسګدو زرګدو زرګدو نه لسګدو فرعون غر نه غشیه غرق ما غشیه هغه وو چې فرعون ده دغه تعظیم او تحویل ته اشاره ده نو دلته پیغمبر اسلام تعظیم او تحویل ته اشاره کوي چې دا انوار او تجلیات او دا څه زونه او چې سدرۃ المنتهى ته کټو دا څه زونه او تعظیم ته اشاره قال نبی اسلام فاوتیا قال فاوتي رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاتا نبی رسول الله سلام ته درې سيزونه دا ورته نو دا عبد الله بن مسعود چې درې سيزونه نبی رسول الله ته ورته یو څه شي او د صلات الخمس انځه منځونه د دې فرضیت ورته او اعطي خواتم د سوره بقره دا ورته
اوس اعتاد خواتم د سورۃ بقره د دین مراد مضمون د سورۃ بقره مراد کني سورۃ بقره کوم مدني دا کوم مدینه منوره کې نازل شي او معراج دا کوم مکی مقرر دا د هجرت نامه او سورۃ بقره د هجرت نامه مستقیم مدینه منوره کې نازل شي د دین مراد مضمون دی چې د سورۃ بقره مضمون پیغمبر اسلام ته دعوت او یا مونږ ویو چې نبی اسلام باندې په ليله المعراج کې بلا واسطه د دین نزول شي او نه بعد بیا په مدینه منوره کې په واسطه د جبرئیل السلام باندې د دین نزول شو بیا په قران کریم کې په مصحف کې هغه نه بعد راغلی شو ثابت شو نو دوه یو بلا واسطه نزول شوی او دویم سره د واسطې نزول داشت وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا اخرت پرېښودا چې د پاره شریک نه جوړ کړي الله سره امت شيئا ذل المحمات او وخت له دې لپاره او رول ګناهونه دې محمد دې محمد معنا غلا او سره ذکر دې چې څوک دا ګناهونه کوي نو دا هلاکي دا سره په پورته داخلي او ورته داخل شو دا د حالات سره مخ شو معنا دا چې دې امت ناسوک ملکيږي او الله سره شریک وکړي دی نو محمد دا غټ ګناهونه بلا تبارک وتعالى تمام کوي د دې محصول معنا دا چې دا سره خلق کې نار نه یو همیشه په اور کې په خلاف مشرکان نه دغه مشرکان همیشه په اور کې د دې مغفرت دا معنا نه ده د دې مغفرت دا معنا نه ده چې الله تبارک وتعالى په ټول دې جهنم ته داخلي نه د نصوص شرعیه په دې باندې دال اجماع په دې باندې دال چې بعض عصات او موحدین ته هغه ته به ملایي چې عذاب دار ملایي عذاب دار ملایي او دا د امت خصوصیت چې بعض امت ته الله محمد هغه څه کوي هغه عفو کبائر لوی ګناهونه الله تبارک وتعالى محمد هغه امت دا عفو ولیکن من اهل سنت والجماعت دا عقیده دا چې الله تبارک وتعالى چې کوم سره شرک نه کوي الله ګناهونه معاف کوي او ګناهونه معاف نشو په کله د ګناه سديږي او مخلد په نار باندې همیشه به جهنم کې یو وخت دا سره چې هغه به د جهنم نه راوستيږي او جنت ته ورسي باب ما قولك ان عز وجل ولقد رآه من ذكر فوحد النبي صلى الله عليه وسلم وقول ليلة الإسراء باب ته بیان د قول د بای تعالی کې ولقد رآه نزلة أخرى بشک ولید پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې کې اختلاف الله لرا نظرة أخرى مرة أخرى وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء المعراج تشرباني پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هي خپل رب لیدلې د معراج شپږانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل رب لیدلې او کنه دې د الله سره ملاقات پیره د واسطې نه دا شوه او کنه نشي په دې مسله کې علماء اختلاف چې آیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل رب لیدلې کنه لیدلې پدې کې یو مسلک مذهب دا د حضرت شیر الانهار یو مسلک او مذهب د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ حضرت شیر الانهار دې نه انکار کړو چې پیغمبر علیہ السلام الله تبارک وتعالى په ليله الاسراء کې سجده دي امداسي او روایت دا بولنه راغلي او جماعت علماء او مشهور معروف مذهب د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ده یو جماعت د محدثین او د متکلمین او غیم دا مسلک چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تبارک وتعالى سره ملاقات د شی علی دویم روایت ابن عباس رضی الله عنه
او چې پیغمبر علیه السلام الله تبارک وتعالى خپل سترګو باندې ځای دا سرویت ابی بن کعب نمراوه ابو ذر رضی الله عنه نمراوه حسن بصری رحمه الله په تقریبا قسم سره چې پیغمبر علیه السلام خپل رب د لیدلې ملاقات شوی او دا روایت به د ابو هريره نمراوه او دا روایت د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هم دا غي نمدار امام احمد بن حنبل ابو الحسن اشعری رحمه الله یو جماعت د دې د شاګردانو تلاميذو هغه دا مسله کوم مطلب دی چې نبی اسلام په خپل سترګو باندې الله تبارک وتعالى سره ملاقات شوه الله درېم بعض علما مشایخ هغه توقف کړي او دې باندې دلیل واضح نشته په امکان لري چې دې شي جایز دی چې رؤیت د الله تبارک وتعالى په دنیا کې وشي دې امکان رؤیت ممکن دی چې دنیا کې د الله تبارک وتعالى رؤیت وشي الله دې وسړې کوي جائز دی دې شي البته دې توقف کوي دې کوم د پاره دلیل واضح او ښکارا د دلیل دانش هغه وایي چې موسی عليه السلام د الله نه سوال یا الله تبارک وتعالى ما ته ځان چې زتا ته وایي اوس موسی عليه السلام چې سوال کړي دا دلیل د جواز چې جایز دلیل د جواز ذکر دا چې درې نشي چې پیغمبر یو پیغمبر جلیل القدر عظیم پیغمبر دی تاسو سوال د الله نه وکړي چې هغه ممتنع وي کېدل نشي او پیغمبر دی د الله نه سوال کو موسی عليه السلام سوال کړی دی دا معنا د چې الله پاک دل په دنیا کې دا کې شي او دا ممکن دی دا ممتنع ده نه اوس په دې کې اختلاف چې موسی عليه السلام خپل رب دې لیدل قرآن کریم د آیات نه معلومیږي مقتضا د آیات دا چې موسی عليه السلام اورته او غیر دی خیر په دې کې بیا اختلاف همدارنګه په دې کې اختلاف دی چې زمون پیغمبر علیه السلام الله تبارک وتعالى سره خبرې کړې کړي ولله السلام بغیر واسطه نه چې پیغمبر علیه السلام الله تبارک وتعالى په میان واسطه دانه ابو الحسن اشعری رحمه الله یو جماعت د متکلمین او هغه وی چې پیغمبر اسلام الله سره خبرې دا کړي الله تبارک وتعالى الله سره خبرې دا شي عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما نمدار ویل چې خبرې شي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما و چې دا خبرې دا شي همدارنګه د قران کریم په دې آیت کې ثم دنا فتدل په دې کې د علماء اختلاف دي چې د دې د دنو او تدلیل دا د چا په ماده اکثر داوی دا دنو تدلیل منقسمه ده په مابین د جبرئیل السلام نبی السلام او کنا دا دنو تدلیل دا مختص تر یو پیغمبر علیه السلام وایي یا تر جبرئیل علیه السلام خو ابن عباس رضی الله عنهما حسن بصری محمد بن کعب جعفر ابن محمد وغيرهم داوینا دا دنو د پیغمبر علیه السلام خپل رب ثم دنا فتدل دا دنو د پیغمبر علیه السلام او د الله تبارک وتعالى په مابین او یا دا دنو د الله تبارک وتعالى له طرف یا د نبی رسول الله سلام له طرف نو الله طرف یا د الله تبارک وتعالى له طرف نه دا دنو پیغمبر علیه السلام نو دې بنا په دې باندې دوی چې دلته دا دنو تدلیل دوی په دې کې تعویل بلکې جعفر ابن محمد وی چې دا دنو د الله تبارک وتعالى له طرف نه نبی رسول الله ته ورته پر حق نشته او د عبادت سره نبی رسول الله طرف نه چې الله تبارک وتعالى طرف ته دا محدود به حد
نو معنا دا ده چې دنو د پیغمبر علیه السلام الله تبارک وتعالى دا قرب پیغمبر علیه السلام الله تبارک وتعالى چې څه معنا دې معنا هغه ظهور د دوی مرتبه د پیغمبر علیه السلام الله تبارک وتعالى په هغه انوار د معرفت د الله تبارک وتعالى د پیغمبر علیه السلام اطلاع د مغیبات ده چې الله تبارک وتعالى باز غیب او پټ سيزونه نبی رسول الله سلام ته د دې ملکوت د دې حکومت او د بادشاہي د اسمانونو مکه د الله باز اسرار پیغمبر علیه السلام ته وکول چې د الله تبارک وتعالى نه سوا هغه علم بل چاته او بل چاته دا سره معلوم هم نو د نبی رسول الله سلام دا دنو د پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیہ السلام الله ته نږدې ویلي دا معنا ده او د نور چې د الله تبارک وتعالى له طرف نه ده هغه د دې اظهار عظیم فضل کرم او احسان د الله طرف نه ده په پیغمبر علیہ السلام نو فکان قاب قوسین او ادنى نو دا الله یو فضل کو یو کرم یو احسان ته نبی رسول الله باندې الله تبارک وتعالى پیغمبر علیہ السلام ته قرب هغه دا معنا ده چې الله فضل احسانات دا پیغمبر علیہ السلام باندې دا و صاحب التحریر اغیم داوی شروعیت دا ثابت چې نبی علیہ السلام الله تبارک وتعالى ویت دا او په دې مسله کې دلایل او حجت ډېر زیات چې نبی علیہ السلام د الله تبارک وتعالى په مابین کې دې په مابین کې رؤیت دا شوی دلایل ډېر زیات لیکن دې کې اقوال دلیل ډېر مضبوط دلیل هغه حدیث ابن عباس رضی الله عنه دا ډېر قوي دی په دې باندې ابن عباس رضی الله عنهما یو روایت نقل کړی او تاسو تعجب کوئ چې دا کولا د ابراهیم علیه السلام صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیه السلام خلیل الله دا خلق دوستی ابراهیم علیہ السلام ته کلام موسی علیہ السلام او رؤیت لمحمد صلی الله علیه وسلم رؤیت د نبی اسلام ته او دیم دلیل د اکرامه راغلی رضی الله عنه هغه ابن عباس رضی الله عنهما تاسو هل راى محمد صلی الله علیه وسلم ربه قال نعم به پیغمبر علیہ السلام رضی الله تعالی لیدل مداشن همدارنګه حسن بصری رحمه الله هغه په قسم خورله په دې باندې چې لقد راى رسول محمد صلی الله علیه وسلم رب ما د قسم پیغمبر علیه السلام خپل رب دې او دا غي سره رؤیت ثابت ده او ملاقات الله سره ده او په دې باب کې اصل حدیث هغه د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د ابن عباس چې دې تحبر المتویو دا مرجوع الیه چې ټول معضلات او سخت مسائل کې ورجوع عبد الله ابن عباس سره راځي عبد الله ابن عباس دې ته چې دا هغه رجوع داخل و چې ابن عباس رضی الله عنه ثابت ده په معضلات او مشکلات او مسائل کې خلق بدی سره رجوع کوله او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه هغه دې تر رجوع کړی دا وته چې نبی صلی الله علیه وسلم الله پر دې له څنګه دلل و حدیث حضرت شیر رضی الله عنها چې هغه نه ثابت ده حضرت شیر رضی الله عنها دا خبر مو ورتي چې ما دا روایت د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدل دا نو او حضرت شیر رضی الله عنها د رؤیت نه هغه منکر چې رؤیت دا ثابت نه رؤیت ته منکر ده او دا نه وي چې د عدم رؤیت دا ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا اورل بلکې هغه چې کوم دلایل ذکر کوي نو هغه دلایل هغه کې تعویل کې شي متعول تعویل پکې کې شي نو د حضرت شیر رحمه قول یا د هغه چې کوم روایت نقل کوي دا د عبد الله بن عباس رضی الله عنه د روایت سره د هغه سره د مقابله کول دا نشي او حضرت شیر رحمه دلیل هغه د قران کریم آیات نه
وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسول. په دې طریقو باندې الله تبارک وتعالى سره خبرې کېږي چې یا وحی او یا من وراء حجاب او یا خپل استاد جبرئیل علیه السلام راوړي. او لیدل ځکه نه چې کېدل ځکه قرآن حکیم کې الله پاک وی هر کشر نه فرمایي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. الله پاک دې ځان ته الله پاک ادراک دا ستګي نشي کوي. وزاده چې صحابي کله یو قول دی او د اغین نور د صحابه اقوال او نور ویل راغلي هغه د دین مخالفي دا قول حجت راځي. دا حضرت شیر نه ها قول دې کړي نو دا حجت نشي. او بل دلته ابن عباس رضی الله عنه په اثبات د رؤیت نبی صلی الله علیه وسلم تعالی تبارک وتعالى صحیح روایت صحیح احادیث هغه دانه نو ذکر علماء چې ضرورت او تل په اثبات کوي. ذکر دا چې کار نه چې د دې ادراک په عقل باندې د دې ادراک په عقل نه د دې ادراک په ګمان باندې د دې ادراک په عقل باندې کې او ته چې دا معلومه د دې ادراک ته دا استماع چې دا روي د چا نه راوي چې سم اشاره او کړش. وسو دام ثابت ده چې ابن عباس رضی الله عنه په دې مسله کې په ګمان خبره ابن عباس رضی الله عنه په اجتهاد باندې خبره ده. ابن عباس رضی الله عنه خبره نه دي معلومه کې چې هغه دا خبره د نبی صلی الله علیه وسلم اوره. دیو جن معمر ابن راشد کله چې اختلاف د حضرت شیر بن حازم ابن عباس دا ذکر هغه چې حضرت شیر بن حازم په نيل باندې دا اعلم د ابن عباس او ابن عباس یو شیخ ثابتي حضرت شیر بن حازم په کې دا نه کوي او ابن عباس ثابتي وقانون قاعده چې ول مثبت مقدم على النافي مثبت منافي باندې دا مقدم معنی هغه ترجیح ورکړي قول ابن عباس رضی الله عنه چې رؤیت نو ځان نو راجح داري اکثر علما دا و چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې الله پر لیدل او پیغمبر علیه السلام په ليله الاسراء کې په دې سر په دستور باندې د لیدل. ابن عباس رضی الله عنه دا حدیث دا غلبار دا دلیل دی. نو ځکه دا جمهور اکثر علماوی دي کې شک دانشته او حضرت شیر رضی الله عنه هغه نفي د رؤیت نه دی په حدیث باندې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث نه دی چې ما د پیغمبر علیه السلام نه اوریدل یا د نبی علیه السلام نه روایت پیش یا د نبی علیه السلام نه حدیث پیش کله حضرت شیر رضی الله عنه سره حدیث دی او د حدیث په پیش کړو دی حدیث پیش کړه نه د نبی صلی الله علیه وسلم بلکې حضرت شیر رضی الله عنه هغه اعتماد کو استنباط باندې کې د آیاتونو نه د آیاتونو نه استنباط کینو هغه نه عدم رؤیت دا ثابت او هغه آیاتونو چې حضرت شیر رضی الله عنه هغه په دلیل کې پیش کړي نو هغه نه د جمهور علماو هغه د دینه جواب کړی د دینه جواب کیږي لکه حضرت شیر رضی الله عنه لا تدرك الابصار جمهور علما جواب او دلته لا تدرك ادراک احاطه کې ویل دي معنا دا د الله تبارک وتعالى باندې څوک احاطه نشي دلته نفس جواب شیخ نفي د احاطه باندې نفي د احاطه نه نفي د رؤیت نه لازمي یو احاطه دا الله تبارک وتعالى باندې الله په دې ټول کائنات باندې احاطه کړی والله پر باندې احاطه نشي کولای نفي د رؤیت دا لازمي نه او بل په آیات کې پیش کی و ما کان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا بجدينا دا نه لازمي یو رؤیت ته یو وجود خبرې کوي وجود د کلام نو د دې آیات نه چې معلومیږي آیات نه ان يكلمه الله نفي وجود د کلام
نفي د رؤیت دا نفي د رؤیت نو دین نه لازمي کې د رؤیت وجود ته کلام چې رؤیت شوی نو خبرې دې ختم راوش رؤیت دې شی یو کلام دې شي رؤیت دې ثابت یو خبرې ثابت دي دې حضرت آیات دې دلیل نیولې چې رؤیت نشته ولذلك الله تبارك وتعالى لا يكلم ما كان لبشر ان يكلمه الله من رؤيت بغير كلام هذا الشيء اسم مشكل دانش او ما كان ان يكلمه الله الا وحيا من جواب ورج مراد وحي سره هذا كلام بغير واسطين ذاتنا مراد كلام وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا مراد وحي سره كلام من غير واسطه ذات بغير واسطين لیکن جمهور علماء هغه د مراد وحي سره د الهام مراد هغه رؤیت په المنام ذات مراد دي ټول ته وحي دي الهام باندې د وحي اطلاق دي رؤیت په المنام په دې باندې د وحي اطلاق دي او دلته الا وحيا او من وراء حجاب علامه واحدی معنا دي وراء حجاب دا معنا ده جلال تبارک وتعالى په خبرو کې چا تخکار کیږي نه ظاهري نه بلکې الله تبارک وتعالى خبري اورېدي شي من حيث لا يرون هغه دې چې به ویني نه د دې نه معنا دا نه ده چې د حجاب دې چې د پیغمبر علیه السلام د الله تعالی دې او دې جداوي او دې چې نه دا څنګه ذکر کدا معنا و چې به دې نه تحقیق د محبوب معلوم چې الله تبارک وتعالى د پاره یو صحت شته یو اندازه هغه شته هغه موجود نه دا څنګه معلومه شو چې کوم آیاتونو نه ده حضرت شیخ نه د دین اثبات استنباط کې د دین راوباس او جمهور علما رؤیت دا حقیقتا رؤیت باندې هغه باندې حمل آیا وبه قال حدثنا ابو بكر الداراني قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن قال الاسلام كان قال قصير بیا پاتشوا فاصله وکانا بیا پاتشوا فاصله اب قوسینی فمقدار ولینو او ادنا بل کې دین نږدې او قریب نږدې او قریب لذا دا په باندې لندل د لندې د لرګي چې کوم ځای د نیولو دستوي او دا نیولې کېږي مثال او د دې په مقابل کې جی یو د نیولو دستره یو د دې په مقابل کې درجه د دې دوالو درمیاني فاصله ته نو دې تقاب ویل شي د دې دوالو درمیاني فاصله ته دې تقاب ویل شي او چې د دې اندازه تقریبا د یو لاس د دې مقبل او د دې جې په مابین کې د دې دوالو په مابین کې فاصله دا یو لاس دا فاصله نو دلته دا وایي چې تقاب ویل شي د هر یو لندې لپاره دوه کارو ځکه چې یو دا لندر ده چې ته ولیدلی په پانی لندې دا لندې مخکې دا جیوی هغه ته وتر دا ویل دي کې مقبض وی د نیولو ځای او دې کې بیا التلنده کې د بشو ورکولو ځای دا یو بشو ورکولو نو دا چې کوم دی ورکه د دې لندې او جی په مابین کې دا تقسیمي کې دوه دینو باندې وایي چې د هر هغه د لپاره لندې د لپاره دوه کارو فکان قاب قوسین او ادنى یا دینم قریب او نږدې نو ځکه دا وایي فکان نو بیا پاتشوا فاصله او قوسین په مقدار د وجه او ادنى بلکې د دینم ادنى نو قال نازل وی اخبرني ما خبر راکړی مسعود ان النبي صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر اسلام را او ولید جبرئیل السلام له سیتنیا 100 جناح دې د پاراش پښه وځروي پښه دا وځروي پښه
او بیا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا روایت معلوم دي عبد الله بن مسعود هغه وایي چې د ملاقات شوه دي د پیغمبر علیه السلام په مابین کې او د الله تبارک وتعالى په مابین کې نبی رسول الله او جبرئیل علیه السلام د دې په مابین کې فقان قال موتين او ادنان له عبد الله بن مسعود دا وبه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو زريات عن الشيباني عن زيد بن عبد قال ما كتب الفؤاد ما كتب الفؤاد إن كان ذكر النبي السلام ما رأى بشيري أغسل قال عبد الله بن مسعود رأى جبريل ولد البيغمبر السلام جبريل السلام له 6 جناحين كده بارش پر وضع لیکن جمهور علماء کو عبد الله بن عباس دا دې مذهب دی دې آیات چې دا رؤیت دا د پیغمبر اسلام او جبرئیل السلام او جمهور مفسرین وایي د مراد کنه دا دی چې پیغمبر اسلام الله تبارک وتعالى ولیدل پیغمبر اسلام رؤیت دا ثابت دی په مابین نبی صلی الله علیه وسلم کې دا قرب او په مابین الله تبارک وتعالى کې دې جمهور علماء چې رؤیت الله او نبی له سلام مابین ثابت دي دي کې به اختلاف دي سو پینا الله تبارک وتعالى پیغمبر اسلام د دې دې کې فؤادی لا پذر باندې دې دې پستر ګوانی دې دې نه دې فؤادی تو جماعت علماء وینا نبی اسلام الله تبارک وتعالى په دوار پستر ګوانی دې دې نو دیو جناب الحسن واحدی رحمه الله وی چې مفسرین هغه دا وایي چې رؤیت د نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی په ليله المعراج کې دا ثابت دی ابن عباس ابو ذر ابراهيم رضی الله عنه ابو ذر رضی الله عنه ابراهيم تیمی هغه ندار راغله چې دا دې په قلبه اوس کرویت په دوه سترګو ثابت شي کرویت په قلبه ثابت شي دا رؤیت په سر باندې دا رؤیت صحیح دی دا صحیح معنا دا چې الله تبارک وتعالى پیغمبر اسلام په ذره باندې ویل دا نه د نبی رسول الله سلام په ذره کې الله تبارک وتعالى سترګې وګرځولې او یا الله تبارک وتعالى نبی رسول الله د ضرورت بصارت دا ورکو حتی چې پیغمبر اسلام الله تبارک وتعالى ویل رؤیت صحیحه باندې لکه څنګه چې سړی په سترګو باندې ویني نبی اسلام په ذره باندې امدته الله تبارک وتعالى او دا یو جماعت د مفسرینو هغه دا راي او نا پیغمبر اسلام الله په سترګو باندې ویل حسن بصری رضی او د اکرامه او د انس رضی الله تعالی عنہ هغه دا مسله نه په سترګو باندې ویل په ذره باندې ویل نه معنا دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله کا پستر کو باندې لیدل لري بلا تصدیق چې رؤیت شکی نو دا ضرورت دی تر باندې دا تصدیق دی او چې څنګه ته چې جبرئیل علیه السلام په صورت کې د شپږ سو وزروي دا د عبد الله اگر په یو روایت ابن عباس نم راغله د مقاتل نم راغله غي نم دار راغله عبد الله ودارید عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا چې جدي په ماګن کې ضرورت نه دا ثابت دی او بیا بعض لوی امام زحاق وینا مراد دا چې پیغمبر علیه السلام سدرۃ المنتهى ولله یا پیغمبر علیه السلام هغه رفرف کړي دو هغه سدي باندې کوي نه ده او وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العبري قال حدثنا قال حدثنا سليمان السلمي سمع ذكر عبيد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لقد راى من ايات ربه الكبرى قال راى جبريل في سوره له 600 جناح نو دې خبرته وزري هغه دې باندې وبه قال حدثنا ابو بن شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الملك عن عطاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ولقد راوا نزله قال راى جبريل عليه السلام وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال راه بقلبه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه جاء بقلبه جامعه فسرنا بقلبه نو الله تبارک وتعالى دې اوس په ځربانې د الله تبارک وتعالى ویل
دا یو روایت راغلی د عطا رحمه الله ابن عباس چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ندی چې الله تبارک وتعالى بعینه انما رآه بقلبه یا تجربه ولیکن د دې روایتو په مابین کې جمع کیدي ځکه بعض روایتو کې راځي چې په ځری کې دي بعض روایتو کې راغلي چې هغه په قلبه دایره دي نو چې دا روایت واحد به ابن عباس د حضرت شیر الانها په مابین کې جمع دا ممکن د جمع کیدي شي هغه دا چې دلته اثبات د ابن عباس او نفي د حضرت شیر الانها یو اثبات کې بل نفي دي نو دا کیدي شي دا نفي چې حضرت شیر الانها پیدا محمود د نفي د بصره چې پیغمبر علیه السلام الله پر نه دی ویلي نو معنا پښتو کې نه دی ابن عباس رحمه چې اثبات کې چلا سبا کړه نبی اسلام دې معنا رؤیت قلبی باندې دا نه رؤیت فؤاد نه رؤیت قلبی دا څنګه مراد دا څنګه مراد ولیکن بعض علماء مراد رؤیت قلب هغه سره فؤاد سره رؤیت قلبی دا څنګه مراد خو د دې له نه مراد دا نه چې پیغمبر علیه السلام الله تبارک وتعالى باندې علم ذکر پیغمبر علیه السلام عالم دی باندې چې الله تبارک وتعالى موجود دی او الله پاک باندې علم د نبی رسول الله علی سبیل الدوام دی علی سبیل دوام او معنا دا چې دا معنا به نه مراد علم بلکې پیغمبر علیه السلام الله دې په قلبه هغه رؤیت چې الله د نبی اسلام په سره کې پیدا کړ او رؤیت استهید الله کړ دا چې دې له څنګه سترګو باندې سړې ده لکه څنګه الله په دې سترګو کې نو دې کې د رؤیت لپاره دا قوت پیدا کړل او قوت کې نو پیغمبر اسلام په سره کې الله دا قوت کې خود او الله تبارک وتعالى دا مولد یا د نبی اسلام په سره کې الله سترګې کې خو له هغه په واسطه باندې پیغمبر اسلام رؤیت صحیحه کړي لکه څنګه چې سره په سترګو باندې وي او وبه قال حدثنا ابو بكر وابن وابو سعيد الاشد جميعا عن وكيع قال الاشد حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن زياد بن حسين ابي جهمة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما كسر الفؤاد ما راى ولقد راه نزله اخرى قال راه في فؤاده مرتين لیدل په قرآن باندې مرتين دوز یو ځل په اجیات افق اعلی باندې ویل او بل ځل چې دې لیدل الله تبارک وتعالى پچاتی په اسمان کې پنیر د سدرت منتها یا رآه جبريل السلام لیدل په فؤاده اجیات کې افق اعلی الف لیدل په خپل شکل باندې دویم ځل سدرت منتها په اسمان کې الف جبريل السلام باندې وبه قال حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا عبد بن غياث عن الاعمش قال حدثنا مجاهد بهذا الاسناد وبه قال الله صلى الله عليه وسلم